بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 49 نمبر درس سے په نن درس کې به مونږه باب اول صرف کبیر فعل نه غائب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقيله دا گردان کو. نو دا مونږ سره دی لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربنا لا اضرب لا نضرب. درې د مذکر غائب صيغې دي، درې د مؤنث غائب صيغې دي، دوه د متکلم صيغې دي. نو دا شپږ د غائب دي، دوه د متکلم صيغې دي، دا اته صيغې دي. دې سره به مونږ اوس نون ثقيله لګاو. او ما تاسو ته مخکې بار د درسونو کې زره نون ثقيله دي مشدد نون ته وایي. دا ما مخکې باز کړی دی. نون ثقيله څوارلس صيغې وي، شپږ د غایب وي، شپږ د حاضر وي، دوه د متکلم وي. نو دغه څوارلس واړو صيغو سره نون ثقيله لګیږي. او د دې کله مونږه د دې معنی خامخا کو یا ضرور به ضرور کو، او یا د دې مونږه معنی کو هرگز نه چې کله نه معنی کو، یعنی کله به د دې مونږه معنی کو هرگز یا به د دې مونږه معنی کو خامخا. ٹھیک شو؟ نو چې کله د نهی گردان وي نو هغې کې به مونږ هرگز معنی کو، او چې کله د نهی گردان نه وي نو بیا به مونږ خامخا کو. ٹھیک شو؟ یا ضرور به ضرور یا خامخا. خجی اوس لا یضرب دی. لا یضرب معنی ده هغه یو سړی دی وخل نه کوي. دا ساده خبره ده، د نهی ده، یا هغه کس ته منې کولی شي چېرې هغه یو سړی دی وخل نه کوي. ٹھیک شو؟ نو دې کې اوس موږ تاکید پیدا کوو، هغه یو سړی دی هرگز وخل نه کوي، هغه یو سړی دی هرگز وخل نه کوي. نو د دې هرگز دپاره به موږ د دې صيغې په اخره کې د نون ثقيله لګو. نو کله چې نون ثقيله نه مخکې دغه وي کوم حرف باندې جزم وي نو هغه باندې به زبر راځي. نو دا لا یضرب دی، د سره به د تاکید دپاره موږ نون ثقيله ولګو. نو د دې نون ثقيله د وجې دا مخکې حرف ساکن دی، د باندې به زبر راشي. نو لا یضربن معنی ده هغه یو سړی دی هرگز وهل نه کوي. دې کې اوس تاکید پیدا شو چې هغه یو سړی دی هرگز وخل نه کوي، یا هغه یو سړی دی خامخا وخل نه کوي، یا هغه یو سړی دی بالکل وخل نه کوي، یا هغه یو سړی دی ضرور به ضرور وخل نه کوي. نو دا ټولې معنی مونږ د دې نون ثقيله کولی شو. خجی نو دا اوس دا نون ثقيله چې د دې نون ثقيله نه مخکې الف وي که نه، نو په دې نون ثقيله به زیر راځي. هسې خو په دې نون ثقيله زبر وي، دا نون ثقيله همیشه زبر سره وي، خو که د دې نون ثقيله نه مخکې یو الف وي که نه، نو بیا به په دې نون ثقيله زیر راځي. دا لا یضربا معنی هغه دواړه سړي دي وخل نه کوي. دې کې زه زور پیدا کوم. لا یضربانی هغه دواړه سړي دي هرگز وخل نه کوي، هرگز وهل نه کوي. او لا یضربو معنی هغه ټول سړي دي وخل نه کوي، هغه ټول سړي دي وهل نه کوي. اوس پکې زور پیدا کوو، هغه ټول سړي دي هرگز وخل نه کوي. نو د دې هرگز دپاره به د دې صيغې اخره کې نون ثقيله ولګې. نو دا نون ثقيله نه مخکې چې الف او واو وي نو هغه به ختمیږي. نو دا به اوس موږ سره شي لا یضربن. د لا یضربن معنی شوه هغه ټول سړي دي هرگز وخل نه کوي، هرگز وهل نه کوي. ٹھیک شوه؟ دا موږ سره د جمع مذکر غائب صيغه شوه. لا یضربن هغه یو سړی دی هرگز وخل نه کوي، لا یضربانی هغه دواړه سړي دي هرگز وخل نه کوي، لا یضربن هغه ټول سړي دي هرگز وخل نه کوي. اوس موږ سره لا تضرب هغه یوه ښځه دی وخل نه کوي. خو دا ساده خبره ده، ساده نه ده، په دې کې تاکید نشته. د تاکید دپاره دی با سره مونږه نون ثقيله لګو. لا تضرب دی، دې سره به نون ثقيله ولګې. نو د دې نون ثقيله نه مخکې چې جزم وي هغه به زبر شي. نو دا به څه شي لا تضربن معنی ده هغه یوه ښځه دی هرگز وخل نه کوي، هغه یوه ښځه دی هرگز وهل نه کوي. لا تضربا دی، لا تضربا هغه دوانه ښځې دي وخل نه کوي. ساده نه ده، زور پکې نشته، زه پکې زور پیدا کوم، نون ثقيله به ورسره ولګې. خو د نون ثقيله نه مخکې چې الف وي د دې الف د وجې به په دې نون ثقيله زیر راځي. نو لا تضربانی د دې معنی شوه هغه دوانه ښځې دي هرگز وهل نه کوي. لا یضربنه ده، لا یضربنه دې سره چې کله نون ثقيله لګېږي دې نون ته نون ضمیر وایي. دا د مؤنث ده، نون ضمیر دی، دې ته نون ضمیر وایي. دې سره چې کله مونږ نون ثقيله لګو نو د دې دواړو یو بل سره نالګي ده، د نون مؤنث یا نون ضمیر او د نون ثقيله.
د دې دواړو یو بل سره نالګي ده نو د دې روغې دپاره دلته یو الف راشي دریم ګړی راشي هغه د نون ضمیر سره میلاو شي نو دا بیا موږ وایو لا یضرب نانې د دې الف د وجې په دې نون باندې نون مشدد باندې به زیر راځي نو لا یضرب نانې معنا ده هغه ټولې ښځې دي هرګز وخل نه کوي هرګز وهل نه کوي لا اضرب معنا ده زه دې وخل نه کوم ساده خبره ده زه پکې زور پیدا کوم نو زور دپاره ورسره نون ثقیله لګوم نو دا نون ثقیله دا با ساکن ده دې له به زبر ورکي نو لا اضربن معنا ده زه دې هرګز وخل نه کوم زه دې هرګز وهل نه کوم ته هرګز هم ویلی شي او بلکل هم ویلی شي زه دې بلکل وهل نه کوم زه دې هرګز وهل نه کوم لا نضرب دی دا به اوس دلته کې نون ثقیله ورسره ولګو د لا نضرب معنا ده مونږ دې وهل نه کوو مونږ دوه یا ټول سړي یا ښځې دې وهل نه کوو نو اوس دې سره زه نون ثقیله لګوم نون ثقیله به دې باله زبر ورکي نو دا څه شو مونږ سره لا نضربن معنا ده مونږ دې هرګز وهل نه کوو نو دا موږ سره دا دوه را سره د متکلم صیغې دي او دا درې د مذکر د مؤنث غایب دي او هغه درې د مذکر غایب دي اول دا د مذکر غایب دي بیا ورپسې د مؤنث غایب دي درې صیغې او دوه د متکلم صیغې دي نو دې سره موږ نون ثقیله ولګو نون ثقیلې په ذریعې سره په دې شپږ د غایب او دوه د متکلم صیغو کې موږ تاکید پیدا کړو په نه په گردان کې نو لا یضربن هغه یو سړی دی هرګز وخل نه کوي لا یضربان هغه دوانه سړي دی هرګز وخل نه کوي لا یضربن ټول سړي دي هرګز وخل نه کوي لا تضربن هغه یوه ښځه دي هرګز وخل نه کوي لا تضرباني هغه دواړه ښځې دي هرګز وخل نه کوي لا یضربناني هغه ټولې ښځې دي هرګز وخل نه کوي لا اضربن زه دې هرګز وخل نه کوم لا نضربن موږ دوه یا ټول دي هرګز وخل نه کوو نو دا گردان دی دا په یادول غواړي لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا اضربن لا نضربن نو دا زموږ سره د نهي غایب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیله گردانو راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ د مؤکد بانون تاکید خفیفه گردان کو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام